نو درخواست کوم دا چې چام په سوشل میډیا باندې د علماو خلاف خبرې کړې دي، د مدرسو خلاف خبرې کړې دي، را دي شي او معافي دي وغواړي، بیا زمونږ واسطه او ربط او تعلق د قرآن سره دی، د احادیثو سره دی. الله هم په لا علاج بیماریانو کې مبتلا کی او الله مبتلا کړي. د الله گزار ابیا ډېر خطرناک گزار دی. په دې سره تاسو د علماو زړونه دردولي دي. دې ظالم او جابر چې په دې ماشوم باندې ظلم وکړو، دې بدبخته چې کوم دې زما ګیره بدنامه کا، دې بدبخته زما پټکې بدنام کو، دې بدبخته زما مدرسه بدنامه کا. په سواد کې زما محترم یو قاری به ورته نه وایو، ښکاري خاصه روايه ښکاري چې د علماو کردار یې زما محترمو پسین له وکړو، د مدرسو کردار یې پسین له وکړو، د وفاق المدارس پاکستان زما محترمو په پوره دنیا کې چې پاکستان او وفاق المدارس څومره د قرآن حافظان تیار کړي دي، ټول به سبحان الله وایي. په پوره دنیا کې دومره حافظان نه دي تیار شوي. څومره حافظان د قرآن مجید پاکستان زما محترمو وفاق المدارس او د پاکستان په مدرسو کې تیاریږي، دومره حافظان د قرآن په پوره دنیا کې نه تیاری. نو د هغې کردار باندې دی سترګې پټې کړي دي. دومره منافقت د یو ښکاري د لاسه چې هغه قاری نه دی، هغه عالم نه دی، هغه چې کوم دی چېرته مستند مدرسې نه فارغه نه دی، هغې په مدرسه کې زما محترمو په یو ماشوم باندې دومره تشدد کړی دی چې هغه ماشوم یې شهید کړی دی، په وهلو باندې هغه ماشوم وجلی دی. نو په ایمان وایي دا قاری کیدی شي، دا قاری کیدی شي، دا عالم کیدی شي. ته راشه زموږ مدرسو کې وګوره، ماشومان یو استاد ته د پلار نظر کوي، ماشومان بل استاد ته د مور نظر کوي. تا چې په کور کې د خپل بچي کم خدمت وکولو، د دې نه په لس چنده زیات خدمت په مدرسه کې د مدرسې محتمم او د مدرسې ناظم هغه د دې ماشوم کوي. زما محترم راشه زمونږ شپه ورځ مدرسې دي، تر سهاره پورې کم ماشوم بیماري وی کوي، د مدرسې محتمم او د مدرسې ناظم او د مدرسې استادان ورسره ویښ ناستي. داسې ستا بچی ته خو په کور کې ستا بچی په شپه ورځ مدرسه کې دی، هغه زما محترمو مخې سره امبولینس هم ورپسې راوستی او دا بچی دی ډاکټر هم یې بوتلی، اسپتال ته هم رسولی، د هغې دپاره یې علاج هم کړی، او استادان د دې ماشوم دپاره 2 رکعاته نفل هم وکړي چې الله دې ماشوم ته صحت ورکړي. نو په ابتاباد په یو سکول کې هم دغه معامله مخې ته راغله، چا سمونه ویلي، چا یو سکول هم بند نه کو. څومره یونیورسټو کې دا خبرې مخې ته راغلي، سله ملکن یونیورسټۍ کې په هغې باندې خو تاسو هېڅ کردار، هېڅ قدم، هېڅ دلچسپي وانه اخسته. پروفیسر اوس هم ګرځي، هغه یونیورسټي اوس هم آباده ده. دا دومره منافقه میډیا، دا دومره منافقه زمانه چې کله د مدرسې خبره راشي نو الکه دا خبره محدود وساته. دا چې کم کس دا کار کړی دی او دا ماشوم په وهلو باندې هغه وجلی دی، شهید کړی دی، نو تا ته خو علی الاعلان موږ دا خبره کوو چې په دې کې زموږ زړونه دردېدلي دي، موږ در سره ولاړي. علی الاعلان په یو چوک کې الټه راځوړند کا او د دې ماشوم بدله د دې ښکاري نه واخله. دا قرآن هم تا ته د دې خبرې اجازت درکوي چې چا درنه سترګه ویستې ده سترګه تې وباسه، چا درله لاس مات کړی لاس ورله مات کا، چا درله چې کوم دی قتل کړی قتل تې نه وکړه، او بیا چا درنه یو سترګه ایستې او ته تې 2 وباسي، نو دې ته ظلم وایي. چې ګسه سترګې ویستې ده همګسه سترګه به تې ویستلی کېږي، دا شریعت دی. نو په دې معامله کې هغه چې کوم دی د ټولو علماو ته د علماو نوم علی الاعلان اخلي، مولیان داسې مدرسې داسې مدرسې هغسې. ستا په دې ملک کې څومره غټې مدرسې دي او نن په میډیا باندې د مدرسو خلاف زما محترمو داسې. نو دا صحیح کار دی که دا غلط کار دی؟ غلط کار دی، دا غلطه خبره ده چې د یو مدرسې د لاسه ته ټولې مدرسې بدناموه. اوس په حاجیانو کې ښه خراب شته، په عالمانو کې ښه خراب شته، په سکول په استادانو کې په ټیچرانو کې ښه خراب شته، په پولیس والاو کې شته، په هره محکمه کې ته ماته محکمه ښایه، ته ماته ځای ښایه، په هغه خلکو کې زه درته ښه خراب ښیم.
نو اوس یو حاجی یو غلط کارو کی یو غلط حرکتو کی نو ټول حاجیان به بدنامو نو ته به بیا حج ته نه ځې ځې به که نه به ځې بیا هم خلک حج ته ځي نو اوس په دې معاشره کې چې ته وې مولیان داسې او مولیان داسې نو په دې مولیانو کې خو دا غټ غټ اکابر هم راځي زما محترمو د احنافو یو معتبر کتاب دی شامی مضبوطه فتوا ده د قرآن قاری صرف یاد کړي د قرآن قاری چې هغه ښکته ناستي او یو سیډ او یو نواب هغه راشي چڼی پکې لاسي قاری پکې لاسي مولا پکې لاسي هغه یو بره ځای دی په بره ځای باندې کښېني کورسۍ دي یا کټ دی یا داسې بل یو اوچت ځای دی په اوچت ځای باندې کښېني او دې ته نه ګوري دا عالم لاندې ناست دی نو صرف په دې خبره باندې وي دا د ایمان نه خلاص شو ښځه پې طلاقه شو واوره بیا علی الاعلان مولیانو داسې او د مولیانو داسې او مدرسې داسې او مدرسې هغسې نو د هغې به څه کي د هغې به څومره لوی تاوان شوی خفه کېږو به نه دا ټول میلاو خلک دی میلاو گیم دی او په هره زمانه کې راوچتئ او د مدرسو او د علماو خلاف او کله د تبلیغ خلاف دا استعمالی خو انشاءالله کامیابیږي به نه انشاءالله کامیابیږي به نه دا مشن قیامت تر ورځې پورې به همداسې جاري انشاءالله د دین هواګانې به الله په پوره دنیا کې چلی او موږ به انشاءالله د چا د قصد خپل بچي مدرسې ته بوزو انشاءالله بوزو به انشاءالله خپل بچي به حافظان عالمان جوړو انشاءالله